दिल कहता है एक काम करें, चल जिंदगी साहबा के नाम करें। दिल कहता है एक काम करें, चल जिंदगी साहबा के नाम करें। हमराह सहाबा में कट कर, हमराह सहाबा में कट कर, चल जन्नत में आराम करें। दिल कहता है, दिल कहता है एक काम करे, चल जिंदगी साहबा के नाम करे। दिल कहता है एक काम करे, चल जिंदगी साहबा के नाम करे। ओ आका जिसके माली, उस बाग की डाली डाली, हो आका जिसके माली, उस बाग की डाली डाली, सरसब्ज नसीबों वाली, हम विरद शाम करें। दिल कहता है, दिल 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 कहता है एक काम करे, चल जिंदगी साहबा के नाम करे। हमराह सहाबा में कट कर, हमराह सहाबा में कट कर, चल जन्नत में आराम करे। दिल कहता है, मेरी जाने साहबा पहचाने साहबा, मेरी जाने साहबा। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़मा क़ाबिल एहतराम इज़्ज़तमंदो औरेदुनको मुसलमानानो, زمونږه د اتوار ورځ پروګرام لایف پروګرام چې کله شروع دی، زه عبدالواحد دارالفتاء والقضاء پېښور آنلاین فتوا سیسټم نه تاسو ته مخاطب یم. زمونږه د دې پروګرام ګران او مشر رئیس حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب هغوی تشریف فرما دي، هغوی په نگرانۍ کې دغه پروګرام تکمیل ته رسي. عزتمندو تاسو کوشش وکړئ زمونږه د پروګرام چې کله ګورئ او دغه ملګرو سره مخکې شیر کړئ، او دا فقهي پروګرام دی، دې کې تاسو موږ سره فقهي مسایل چې کله هغه شریک کړئ، او دا رنګ مفتی صاحب د هغې ډایرکټ جواب کوي چې کوم موږ ته په ټي-سیل په ذریعه باندې راځي، کوم دغه رنګ د کومنټس په ذریعه باندې. تاسو چې کله موږ سره پروګرام ګورئ او دغه چې کله مخکې ملګرو سره شیر کړئ، دا به ستاسو دپاره صدقه جاریه وي. او دا رنګ چې کوم اختلافي مسایل دي هغې نه اجتناب وکړئ، او فقهي مسایل دي او دې کې تاسو موږ سره فقهي مسایل شریک کړئ. او دا رنګ زموږ د پټي-سیل نمبر چې دی 091-32-330 دا زمونږ پټي-سیل نمبر دی. کم بار ملک نه ملګري دي او کم دلته چې د هغوی زمونږ د پروګرام ګوري، زمونږ د اواز اوري، نو هغوی د موږ سره په دې نمبر باندې چې کوم هغه رابطه کوي، خپل تپوسونه چې کوم سوالات دي هغې چې کوم سوالونه دې کوي، مفتي صاحب انشاءالله هغې ډایرکټ مدلل جواب ورکوي. اوس مونږ د دې پروګرام آغاز کوو د مفتي صاحب محترم نه. مفتي صاحب محترم دا مولانا رحمت الله صاحب دې ملګري تپوس کوي چې دکان پګړې خرڅول څنګه دي، یو سړی دکان بل چاته پرېږدي هغې نه ایډوانس اخیستل د دې څه حکم دی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د دې مسلې صورت داسې دی چې دکانداران چانه دکان ونیسي، نو یو معین وخت پورې او پګړی ورکي، مالک دکان ته پګړی ورکي 100 یا 1500 کالو پورې دوی دکان ونیسي. نو بیا چې کله دا دکان پریدي او مالک ته نه پریدي بل چلی پریدي بل دکاندار له، نو هغه ته وایي دا دکاندار د دکان تاله پرېږدم، ماله په دې کې دومره پیسې راکړه، د دکان به تاله پرېږدم. دا په شریعت کې دې ته د حقوق مجرده خرید و فروخت ویلی شي، یعنی ستا حقوق ته په دکان باندې ستا حق دی چې کښېنې پې 15 کاله یا 20 کاله، خو ته دا خپل حق پرېږدې بل ملګري دپاره، نو دا حقوق مجرده په یو قول باندې دا جایز دي چې دا ته پرېږدی. یعنی ته څه پیسې والې
هغه دکان حق پرېږده کم کېنستلو دکان کې ستا تجارت چې کم کوي کم کاروبار پرېږده بل ملګري ته د دې صورت بل داسې دی مثال یې داسې دی لکه یو نوکري تاسو ته میلاویږي نو ته د خپله نوکري چا دپاره پرېږده او لږې شانتې پیسې والې نو تقي عثماني صاحب دغې ته د جواز فتوا ورکړې ده جی جزاک الله مفتي محترم د عبدالله ملګری دی تپوس کوي چې یو امام مونځ ورکوي او هغه د تور جوان په ځای باندې تشکرون ووایي ایا دې سره مونځ فاسدېږي او که نه ښه دې دپاره یوه قاعده یو اصول یاد کړه چې په قرآن پاک تلاوت چې کوې په لمانځه کې دننه چې یو لفظ په ځای باندې بل لفظ ووایه خو دغه لفظ معنا چې دا نه غلطېږي بالکل منفي ته معنا نه اوړي لکه مثلا تا چې کم مثال ورکړه چې ترجعون په ځای باندې تشکرون ووایه نو دې کې معنا نه غلطېږي چې کم سیاق و سباق دی هغه مطابق سړی نه ګناهګارېږي نو لمونځ ورسره نه ماتېږي خو که د یو لفظ په ځای داسې بل لفظ وایه چې لکه یو سړی و چې لعلکم تشکرون چې الله پاک تاسو شکرګزاري کړي ته وایي چې لعلکم تکفرون چې الله پاک تاسو کافران کړي نو دې سره خو معنا بالکل مثبت نه منفي شوله داسې چې معنا ورسره بدله شي معنا بیا به دې سره چې دا لمونځ ماتېږي اعاده به د لمانځه کوي خو بله دا ده چې یو لفظ په ځای باندې یو حرف په ځای باندې بل حرف چې ووایي هغه هم چې ورسره معنا مکمل بدلیږي چې کله ورسره معنا مکمل بدلیږي السلام علیکم ورحمۃ اللہ نو په دغه صورت کې لمونځ ماتېږي چې معنا ورسره اسلام صحیح معنا ورسره نه بدلیږي نو بیا لمونځ ورسره نه ماتېږي جی جزاک الله مفتي محترم دا بل ملګری تپوس کوي مولانا رحمت الله صاحب وایي چې مقتدي د امام سره یو سلام واړی او د بل سلام کې د امام نه وړاندې شي د بل سلام د امام نه وړاندې واړی یا دې سره د مونځ شو اول کم سلام دی هغه امام نه اول نه واوړي اول امام سلام وروسته دی واړی په دویم کې کته مخ کې شي بیا په لمانځه فرق نه غورځي که اول کې ته مخ کې شو بیا ورسره لمونځ خرابي محسن الله وایي چې سلام یې کړی دی وایي چې نوکانو کټ کولو کې غریبي راځي مفلسي راځي خلک وایي چې په کور کې نوکان کټ کړی نوکانو ته بهر نه وځي کور کې به کټ کړی خامخا په دې کې هېڅ قسم غریبي نه راځي تا چې تاسو اورېدلي یا دا کومه خلکو کې دا خبره مشهوره ده چې یا په دې ورځ چې نوکان کټ کړی یا په کور کې کټ کړی یا مازدیګر ټیم یا شپې کټ کړی دې سره غریبي راځي نو دا خبره غلطه شپې ورځې کم ټیم تا خوښوي په هغه وخت کې ته نوکان کټ کولی شي مفتي صاحب دا جنتی تعویذ ثابت دی که نه دا څه مطلب دی غفران الله جنتی ثبوت دا څه وایي مفتي صاحب د جنتی او زه وایم د سوال څه مقصد دی وایي چې جنتی تعویذ تاسو ولا سوال نه وایم د دې سوال څه مقصد دی وایي جنتی تعویذ څه شي ته ویلی شي ناچاتی صورت کې جنې ښه دې ته تعویذ دا به مور او پلار مور سره تر څونه وخت پورې وي چای مفتي صاحب ته چای وبو ښه نو سوال لږ چې تاسو واضح کړئ انشاءالله به تاسو له بیا جواب دی د جنې مسله چې کارونه کوي تاسو مسله باندې زه پوه یم تاسو تحریر لیکلې خو نه دی پروګرام ته هم کړی لیکلې خو دې نه ده مسله لیکلې خو دې نه ده تحریر جی صحیح شو دا تاسو کوئ زه به سوال ولیکم ښه ته به کاغذ پې نور جی اوبه ورکړه مفتي صاحب وایه بل سوال حاجی جی سوال وایه ښه ووسع لي في داري بلال خاطر وایي چې شیعګان مسلمانان دي که کافران دي جی شیعګانو کومه ډله د مسلمانانو نه بیله شوې ده حضرت علی رضی الله دور ده دا روان دي شیعان علي وایي په دې کې شیعګان چې نفس شیعګان چې ته وایې هغه کافر نه دي مسلمان دي شیعه معنا دا ده چې هغه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه د افضلیت قائل دي او په دې کې روافض دي روافض چې کم دي هغه مسلمان نه دي او په شیعګانو کې اوس اکثر چې کم شیعګان دي هغه روافض دي نو روافض ته مسلمان نشوي البته شیعه که داسې وي چې فضیلیت
فضیلت قائل وي نو په هغې باندې اسلام نه ووځي نه. مفتی صاحب غوی ارشاد جہان ویچ مفتی صاحب کی یہ سچ ہے کہ نفاذ شریعت کے لیے مسلح جہاد کرنا اسلحہ اٹھانا مسلمانوں پر فرض ہے اگرچہ حکومت وقت اسلام کے نام پر قائم ہو. منصور عباس مسلمان تھا اور آج کل کے حکمرانوں سے بدر جہاں بہتر نفاذ شریعت کے لیے امام ابو حنیفہ کے ساتھ لڑنے کو فرض کرے نہ دا خبره دی غلط ده. دا سے یو روایت کې نشته چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی منصور د بادشاہ خلاف د جهاد اعلان کړي مسلح جهاد. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جهاد اعلان نه وکړي صرف او صرف هغه د قضا چې کم منصب و هغه نه قبول او په هغې باندې هغه ته سزا میلاو. نور امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک دا دی چې حکیم وقت چې کفر بواح نه وي کړي تر هغې پورې هغې خلاف ټوپک نشي راوچتولی. بیا چې ټوپک راوچتی هغې د پر ډېر شرطونه دي. مسلمانان به بې ځایه نه قتلی وینه بې نه توی. د مسلمان حکمران چې مسلمان وي نو هغه خلاف تورې راوچتولو نه ابو حنیفه حکم کړی نه قرآن نه حدیث بلکې نبی علیه السلام فرمایي چې ستا حکمران چې هر څنګه یې ته هغې اطاعت کوه. تر دومره ویلي چې که داسې غلام وي یعنې دومره کمزوري نسب ویلي چې غلام وي او دومره بدشکله وي چې هغه سترګې داسې وي لکه انګور باندې چې خپا ولګی باوجود د هغه هم به تاسو اطاعت کوئ. یعنې نبي علیه الصلاة وسلام او قرآن مونږ ته دا ویلي. بغاوت چې کم دی د حکومت خلاف دا قرآن پاک کې الله فرمایي فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. چې حکومت خلاف څوک بغاوت وکړي نو نورو مسلمانانو له پکار دي چې تر هغې پورې ډنډا پسې راواخلي تر څو پورې چې بیا واپس د بغاوت نه راغلي. حکومت خلاف به بغاوت قطعا نه کوي. مسلح جهاد د حکومت خلاف د حکمرانانو خلاف دا قطعا جایز نه دی، نه په فقه کې نه په قرآن کې نه په حدیث کې نه علماء کرامو دا دې حکم کړی. نو دا ډېره غلطه فتوا ده او غلطه خبره ده چې څوک وایي چې حکمران خلاف ټوپک راوچتولی شي. قطعا یې نه شي راوچتولی. د امام ابو حنیفه رحمت الله دومره تکلیفونه تیر کړي. شیخ احمد سرهندي رحمت الله علیه تاسو اوس غوندې تیر شوی دی برصغیر کې دومره فاسق و فاجر بادشاه او اکبر بادشاه چې بله دین الهي چې دا ایجاد کړ دین اکبري. نو شیخ احمد سرهندي رحمت الله علیه دعوت تبلیغ کار وکړ تصوف کار سره خلق راوغوړه خو لیکن غی نه وکړو. مسلح جهاد هغه خلاف نه دی. حکمران خلاف مسلح جهاد کول یا غدا سے خبرې کول دا د بغاوت په زمرا کې راځي. امداد غوی دا نواب زاده جنید چې نبی علیه الصلاة والسلام ښځو ته دم کړی بالکل کړی ښځو له دم هم کړی ښځو به اوبه راوړې هغو کې به نبي علیه السلام خپل لاس مبارک پکې ولګول دم به کړی برکت ته پر او بیمارانو سکلی. نبی علیہ السلام خزو دم کړي سړو ته دم کړي. جان وی چې کوم بیا کلام دیکھنا کی تعبیر خواب میں کلمہ دیکھنے کی تعبیر. الله پاک په ان شاء الله په کلمه باندې عمل توفیق در نصیب کړي. فهیم ټلیفون کړو لکه مروت نه جی وی دا موبایل کې آنلاین یو کاروبار دی ارننګ په نامه باندې پیسې پکې جمع کی پاکستانی یا درهم او هغه چې دی بیا دا کله خیږي او کله کوزیږي کنه وی دې باره کې څنګه کاروبار جایز دی که جایز نه دی؟ آنلاین کاروبار د موبایل کې کیږي. موبایل کې دا محمد طیب هم دا تاسو کړو کوټ نه جی ته په پښوی نه ارننګ چې دا غټلې ته ویل شي په انګلیش کې یعنی غټ ته ویل شي. نو د کومه کپنه په نیټ باندې مختلفه کپنې دي. ځنې کپنې و تختیدل لکه پرفال و تختیدو فیسلش و تختیدو او بی فار یو غیر شو او په هغه باندې چې دا بیټ سیمټ چې کومه کمپنی اوس راوړ بیټ سیمټ اوس یو میاشت کې په هغې باندې مونږ فتوا شته په نیټ باندې ارننګ په کومه طریقه باندې کې پوره صورتحال او کمپنۍ نوم دی راولي که نوې کمپنۍ بله راوتي په هغې مونږ تحقیق وکړو. خو علی الاطلاق چې په مونږ خبره کوو چې په نیټ باندې څومره کمپنۍ راوتي مضربت په نوم باندې د ټولې کمپنۍ غیر شرعي دي. دا علی الاطلاق حکم دا دی. ښه تر څو پورې چې تاسو ته د هغې تحقیق نه شوی یو تقواداره مفتی او محقق مفتی د هغې تحقیق نه کړی هغې فتوا نه ورکړی هغې پورې په نیټ کې ارننګ نه ځان ساته. صحیح دی که نه؟ مشکوک دی دی. مفتی سے محترم حافظ نصیب کویټې نه ټلیفون کړو
یو سړی د هغه کور والا د هغې نه 15 بچي دي، زه په توای موبایل 2 نران بچي دي او 3 جینکې دي. اوس د هغه ښځه وایي چې زه نور بچي نشم کولی، نو ته ځان له بل واده وکړه. نو آیا اوس دا خاوند په دې ښځه باندې زبردستي کولی شي؟ 15 بچي دي. ښځه وایي چې زه نور بچي نشم راوړلی، خاوند ته وایي. نو دی اوس وایي چې زه اوس بل واده ځان له وکړم. دا ښځه ورته وایي چې ته ځان له بل واده وکړه. خاوند په دې ښځه باندې زور کولی شي؟ واده کولو د واده کولو مقصد دا دی چې ازدواجي زندگی چې بچي زیات نه زیات راوړي، چې نسل زیات کړي. اوس یوه ښځه ده چې هغې نه نسل نه زیاتېږي، نو تا خو شوق دپاره واده نه دی کړی، تا خو نسل زیاتولو دپاره، نو خامخا به متبادل بله ښځه راولې. اوس تاسو وایئ چې یو ښځه ده چې هغه خپله خاوند ته وایي چې زه بچي نشي راوړلی، ته بله ښځه وکړه. او دی چې کم دی د مالي حالات یې ټیک دي، رزق بندوبست کولی شي، نو دم من باب اولا چې کم دی ښځه خو په دې باندې لازمه ده چې بله ښځه راوړي. ښځه هم اجازت ورکوي. خلکو له خو ښځه رکوټ جوړېږي، دله خو رکوټ نشته. نو دله پکار دی چې په احسن طریقې سره د بله ښځه راولي، داسې ښځه چې هغه ډېر زیات بچي راوړي. نبي علیه السلام فرمي چې داسې ښځو سره ودونه کوئ چې هغه ښځې چې دا زیات مینه کوي او زیات بچی راوڑی. احمد جان ہوئی کہ مفتی صاحب کی خدمت میں 2 مسائل عرض ہے. اگر نماز میں کوئی واجب عمل چھوٹ جائے یا پھر صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے اور پھر سجدہ سوا بھی نہ کیا جائے تو کیا حکم ہے؟ تدی جواب دا دی چې بیا و دوباره المنز کا اعاده وکړي چې واجب در نه پاتې شول او تا بیا غنه وکړه سجدہ سوا دې نه وکړه نو دوباره بل المنز کا. خود بلا وی چې دا 2 سجدو په منځ کې مونږ کینو چې هغه ته جلسه ویل شي تو جلسه میں کتنی دیر کے لیے بیٹھنا لازمی ہے؟ څومره کې نستل شي؟ نو دومره کې نستل شي چې ته پکې صرف اللهم اغفر لي وای او خپل اندامونه چې کم دی هغه بالکل خپل ځای ته ورسي. په تحیات به داسې کینې جلسه استراحه جلسه چې کومه ده چې ته خپل اندامونه د ځای ته ورسي دومره کینې ډیر زیات پانم نه کینې تاخير بنه کا قدرې سبحان ربي الاعلى سبحان ربي العظیم لکه دا چې درې ځله وای دینه زیات پنه کینې په 2 سجدو په منځ کې دومره کې نستل شي چې یو دعا ده اللهم اغفر لي وارحمني وعافني دا یو دعا 2-3 الفاظ دعا ده یعنی چې هغه پکې ویل شي حدیث کې روایت شوی. نور زیات پنه کینې چې زیات کینې بیا تاخير راځي. لټری شریف وی چې لټری خرڅول څنګه دی جایز نه دی؟ دا خو قمار دی. تاسو سره شي شاد خرڅه تاسو ګرځای را ګرځای شاد کم ځای نه افغانستان نه راغلی شاد د کور کې جوړ کړي که هغه دی یو ډبه وخوایه. ابو محمد وی چې نسواره شول څنګه دی؟ نو جایز دی او بهتر خو نه دی جایز دی. عاشق زمان وی چې فاتحه امام فاتحه ویلی شي امام خو فاتحه وی صحیح دی ماشاءالله دا په سودی او دا خو ډیر ښه دی د تشای ورکه د کس امام خو سوره فاتحه وی عاشق زمان ستا مقصد غالبا دا سوال کې غلط شوی چې مقتدی و فاتحه وی سوره فاتحه نه مقتدی به سوره الفاتحه نه وی. ښه مفتی صاحب سوال وایا دا غره وړو ګوګل دې کړو نشکی توخو کوي متوبرو کو بلې توخو وبرو کله ټیک ته ان شاء الله تاسو مسره ودا نو مفتی صاحب تاسو تحلیل دې کړ درکې فتوا ورکړي صحیح ده. سوال وای جدي ملګری ته پوس کو چې زه درځم مالا و تحریری لیکل راکې خدا فتوا چې کنه ما ترا کې چې امام د پر د جماعت بجلی استعمالول هغه ډېر زیات ایسی په لګای او کور کې اخراجات کوي. هغه وای دا امام په کور کې د جماعت بجلی استعمالي ها او خرچه هم ډېر زیات ایسی په لګای ایسی او بیا هغه نوستا مونږ چې کنه دا بیل د جماعت فند ورکاو آیا دې سو فند نه ته جیب نه ورکای کنه کته جیب نه ورکای تا ټول بیل چې کوم د کس چې سوال کړي یا یو بل کس ته انفرادي ته ور چې جماعت بیل ځان نه ورکي ته نه وروړي جماعت بیل ځان نه ورکي او د امام ته اجازه نه ورکي ځکه چې خپل پیسې دی نه وکوي یو کس ته نو بیا خو امام له پکار دي چې د بجلی نه استعمالي او
که نه داسې وي چې خلک چندې جمع کوي امام نه غیره امام ته تنخواه ورکوي او بجلی بیل هم ورکوي خلک ته چندې نو ستا پکې څه کار دی البته ستا سوال دا دی چې امام د جومات والا بجلی استعمالولی شي مونږ جواب درکوو چې ها چې مصالح د جومات څومره دي لکه هغې سره جومات چلیږي نه لکه امام خو پکې ضروري دی خادم پکې ضروري دی د څرنګه موبایل لا تیاره ولې پرسي بار نو سامي ښه نو بیا امام بجلی د جومات بالکل استعمالولی شي نو په ګرمۍ کې به ایسي خامخا چلا ایسي پې چلولی شي ښه او بیا په هغه کې هیټر هم پې چلوي ځان پې ګرموي یا اوبه پې ګرموي را دې شي البته مسله شرط دا دی چې که دی ځان نه بجلی ورکوي د دی اجازت نه وي بل له ځان نه ورکوي بیا امام دپاره قطعا جایز نه دی نو بیا په د کار نه را دې شي چې مونږ ورته تحریري فتوا هم غفران الله وی چې مفتی صاحب د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناظره کې چې کوم سلیسان مقرر شوي هغوی خپل اثبات کوي په خپلو بیانونو کې مهرباني وټکي دې بیان دی لږ رڼا واچوي دې باندې چې لږ د سوالونو جوابونه ورکړو یو کس عبدالله خان وی چې یو کس وایه جزاک الله مفتی صاحب محترم دا شیر محمد دې ملګري تپوس کوي چې زنانه دغه خاوند نه طلاق غواړي خاوند والا طلاق نه ورکوي د عدالت په ذریعه باندې خاوند نه طلاق ورکړي هغه عدالت والا نو مهر د دې کیږي او کنه عدالت په ذریعه باندې چې کله ښځه طلاق غواړي اول خدا دې چې دی چې موجود وي شرط دا دی چې عدالت په سړی موجود وي چې سړی موجود نه وي عدالت فسخ نکاح وکړي یا خلع وکړه نو بیا داسې طلاق نه کیږي البته که عدالت سړی راوغوښتو دستخط یې ترې واخیستو نو خلع کیږي نو خلع په صورت کې به ښځه چې دا مهر نه طلب کوي مهر به معاف کړي او سړی به دستخط ورته وکړي یعنې ښځه به ازاد ته چې فریق شي دغه به راوړی د شامي حق خزانت چې ده که نه پرورش حق 9 کاله عمر یې دی که نه زه یې په شمي راورته ته به لیکم ښه عمر په لحاظ سره 9 کاله پکار مفتي صاحب نه دا سوال په موږ په غلي کو باندې یا په پیټ باندې لیکو یا علي غوړه ولې ها دې جنای کې بالغ او قریب اله محمد حکم یو دی نو بیا د بلوغ تک چې اونې کې دې مسله زموږ پروګرام کوم مسلمان مسله بیا پروګرام وای کوم او قریبا څونه عمر دی وروړه غوا چې دی که نه مفتي صاحب یو خدا دی چې دا سوال به غږ ته وړی که رحمت صاحب که ته فریق نو د سوال غږ ته وړوه دا د سپینې د سپینې صفا باندې ولیکه دا سوال څه دی دا دلته شته دنه د ګته واله ښه ته لږ د سره کار وکړه مفتي صاحب سره د سوال په دې ولیکه که نه نوره کلونو په مقدار باندې 9 کاله دي وایه څه سوال دته یې واړوه چې وایي ویني خلک مایک ته نی سوال دی کیږه خو بګرام کې 15 کاله بندي وي ته خو وایه واده په شپه ګیر کړی خو جی خو ته مجاهدینو سره وي خو ماشه ها ماشاءالله ماشاءالله د مایک ته ورکه د مایک سوال پورا وای کو زر زر وای مختصر د مایک ورک راسي بس ورکه سار نه وای زر زر وای ها سوالونه ډیر دي ته پورا سوال زر زر وای لګ السلام علیکم نور نږدې کو ما دا 15 کاله باګرام جیل تیر خو جی نو څوارلس چاپی خنجرانو را باندې واچولې ګیر نسم کور می بمبار څه درې ځلې خو جی زنانه می شهیدان سوي ماشومان می ځای شهیدان سولو نغه یوډو دوسران ټول ما سای زنانه وساتل یا دي ګاډو چې کومي خو تاوانو نه راغله خو بیا راغلم خلیفہ صاحب ته پیښور ته
ما ورته خلیفه صاحب ما سره خو داسې عمل کېږي ولې خلیفه صاحب حقانی صاحب زوی دی حقاني صاحب خو ماشاءالله حقاني صاحب زوی راته وایي بچیه زاړه ما دا د آخرت ګټه ده خو نو وینه کور یې بېرته راته جوړ کړو خو نو ماشاءالله ما په دې فخر وکړو چې شکر دا دنیا ما ته الله راکړې و الله رانه واخیسته ماشاءالله نو بېرته یې زه له الله ښه غواړم زه دا د شهیدانو او دا د غواګانو د دې وینې نه سم خراب خو ماشاءالله نو بیا 15 کاله باګرام په ما تېر دا د کونو کان یې راښکه اوښکو مالګه یې کې راوړل 15 کاله پورې هو کونو کان به هم چې راش نه سو مالګه به یې کې راچولې استغفر الله خبر به راغله د ایسه زو د پنجابي زو د دالخور زو یا د بده ما په کمیس او پرتګ به رانه وګلو به مګر به مل دې کونه ټول ملا وینه توبه توبه بیا به مالګه کې واچول بیا هغه کور والا مې 15 کاله کېږي ناسته خپل کور کې مې بیا مې اوس دا خیک راته وایي چې دا 15 کاله ناسته و نه در کوم ورته چې ما خو نکاح ورسره سوی دوی وایي چې نکاح ختم شوی دا وایي چې نکاح زه کوم شریعت ختمه سوی صحیح شو جواب درکوم راتاو کړه الله پاک ته زمونږه مجاهدین چې په کم ځای کې دي الله پاک چې څومره دوی تکلیف تیر کړي په دې تکلیف ته اجر عظیم ورکړي د دې الله پاک بهترینه بدلا ورکړي دا یو کس نه دی ډېرو مسلمانانو اسلام د لپاره خپل ملک د لپاره افغانستان د لپاره ډېر قربانۍ ورکړي الله دې دوی قربانۍ قبول کړي الله پاک دې دوی ته په دې باندې مونږ داسې دعا وایو چې اللهم اجرني فی مصیبتي په دې مصیبت یا الله مونږ ته دوی ته صبر اجر راکړي وخلف لي خیره منها دې نعم البدل ورکړي ټولو ته دا دعا کوو خو سوال دا دی چې دا سوال پرون هم کسان دلته راغلي وو هغه هم دا سوال کوو چې مونږ علاقو کې دا خبره مشهوره ده چې 4 میاشتې نه زیات ښځه د سړي نه بیل تیر کړي نو طلاق کېږي نو جواب دا دی چې نه کېږي طلاق چې 10 کاله هم تیر کړي که نه چې څو پرې طلاق غورځولي نه وي که نه تر هغې پورې طلاق سړي نه غورځي تر هغه چې سړی ورکړي ته په جیل کې وي معلوم وي چې معلوم نه وي د هغې ښځې هم طلاق نه غورځېږي ښه چې مفقود الخبر ورته وي نو دا خبره ستا ول اسخر ډېره غلطه کوي اوس خو امارت اسلامي کې تاسو وکړئ که نه نه اوس امارت اسلامي دارالافتا شته که نه هغې کې تا خپل عریضه چې دا ورکړه که نه خو په ستا په خبره بندي خو او دې لور نه درکوي خو ماشه خو 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 مسله خو واضحه ده چې څنګه تا ته ویلي چې تا طلاق نه یو روپۍ ورنه کې انشاءالله چې اوس خو افغانستان کې اسلامي حکومت راغلی دی الله په فضل سره ستاسو غریبانانو به الله پاک داسې امداد کوي تا خو فورا طالبانو ستاسو خر بندي کړی هم دی او ستا په حمایت کې اکشن کړی دی امید دی چې انشاءالله ستا مسله به حل شي دا څه سوالونه نور راغلي دي امام پسې فاتحه جواب مونږ ورکړه یو سړی دی قسم وخوري دا کار به نه کوي بیا هغه کار وکړي نو مفتي صاحب روژه نسي که څنګه څوک چې قسم ورکړي چې زه به دا کار نه کوم بیا کار وکړو چې مالداره دی روژه به نه نسي بلکې لسو کسانو له به کپړې ورکړي غریبانانو له او کني لږ غونې ډېر مالداره نه نو بیا د لسو کسانو له روټۍ ورکړي سهار و ماښام بالکل غریب دی د روټۍ بندوبست یې نشته نو هغه کس په 3 روژې ساتي سلام که یو کس چاته پیسې ورکړي چې زما په پیسو باندې کار کوه هغه کس په پیسو باندې چین کې مال اخلي نور ټول مصارفات لکه کریا د کنټینر کسټم ډیوټي هم په خپله ورکوي کله چې مال راورسیږي هغه بیا ماته دغه مال اخلي او ماته 10% ګټه راکوي د دې لپاره که معلومات راکوي پورا د صورتحال چې کوم دی د دې سودا مونږ ته نه دی چې دا مضاربت دی او که مشارکت دی په دې کې ستا صرف پیسې دي که د هغه پیسې دي دا ته پورا صورتحال راولېږه چې دواړو پکې پیسې دي که صرف یو پکې ډیوټي کوي او یو پکې پیسې دي مضاربت بیل حکم دی مشارکت چې کوم دی بیل حکم دی حقانی وایي چې مفتی صاحب کرکټ یا فټبال کې خلک چا طرف ته کوي بعض خلک کافر طرف کوي یا مسلمانانو خپل مینس کې کوي دا چا طرف چې کوي په کرکټ کې دا غلوګي خبرې فضول خبرې ته به کشمیر مو وګټو کرکټ مو وګټو کشمیر ولې نه ګټي د هندوستان نه په کرکټ چې وګټو افغانستان نه چې ما کرکټ وګټو یا د ما د غنا کرکټ وګټو د خپل لیکل شي د خپل د ورک د چې مولانا صاحب څنګه درته وایي کنه د مفتی صاحب د خپل د طریقه ورزي او خا د کرکټ دا مسله ده چې کرکټ داسې یو کھیل دی چې د کې سړی نه لمونځ هم قضا شي په لمونځ به هم دی نه پوهېږي دغه ورزش خو پکې کېږي خو خلک چې کم کوي هغې کې داسې ټیمونه چې لمونځ ټیم پکې راشي تاسو به لیدلي په ګراونډ کې یو کیلړي دی په ګراونډ کې ولاړ دی لمونځ کوي داسې لمنځونه نه کوي لمنځونو ته خپل ټیم نه ورک
او کرکټ داسې لوبه ده چې دا د مفاسدو په بنا باندې حرامه ده ځنه مفاسد دي مفاسد چې ته وځي بیا جایز او نن سبا چې کومه کرکټ لوبه ده دا د مفاسدو په وجه باندې حرامه ده د قتل هم جایز نه دي د کول هم جایز نه دي او غټ ګيري مولایان دي ځان نه لیوانیان جوړ کړي دي په کرکټ پس روان دي د کرکټ لوبه مفاسدو په وجه باندې حرامه ده بالکل د قتل هم حرام دي د کول هم حرام دا مفاسد چې تر او بس نو بیا لوبه جایز ده خو دا مفاسد تر اوسه پورې وتلی نه دي څو پورې وتلی نه دا لوبه قتل جایز نه دي نو که څوک لوبه وګټي د کرکټ نو کم کشمیر یو کشمیر ولې نه ګټي د کشمیر د خزو صدر ولې نه ګټي د الله بندگانو چې کرکټ ګټي دا خو بجلیګر مولوی صاحب دی الله وبخي غونډس کا داسې ولا دینه څه جوړي نظرالدین شیرانی دعا کړي مفتی نظرالدین شیرانی الله دې تاسو په عمر کې برکت وکړي مفتی صاحب واشي مفتی نظرالدین صاحب الله دې تاسو په عمر کې هم برکت واشي سید اسماعیل سلام مفتی صاحب تبلیغ والو کار امر بالمعروف ونهي عن المنکر ولې نشي ویل امر بالمعروف هیڅوک تبلیغ کوي د ښه خبره چاته خبره امر کوي حکم کوي او نهي عن المنکر خلق معنی کوي یو معنی کول په ډانډې باندې د حکومت کار دی او تبلیغ ولا چې کم دی هغه په جبه باندې معنی کوي نو درې قسمه امر بالمعروف ونهي عن المنکر په درې طریقو کې یو دا چې ډنډا حکومت سره چې کومه ډنډا ده هغه امر بالمعروف ونهي عن المنکر ډنډې په زور سره کوي یو امر بالمعروف ونهي عن المنکر په جبه باندې کوي آبه کای چې وستي د ډنډې نو په جواب باندې او دریم ځار امر بالمعروف و نهي عن المنکر نبی علیہ السلام فرمی چې په زړه سره هم کی زړه کې به وای شي دا شمی کتاب راوړل دا طلاق په وخت کې کنه بیا حق خزانه پرورش ولا هغه د سر د خور ته چې کورونه مونږ ترا کوي خزانت خاد دعا ده نون ته خزانت هغه وی جمشید اجازه وی چې مفتی صاحب یو مرګره سوال کوي د مزدورۍ د پیسو نه به زکات او باسه کنه یو کال یې تیر شي بحر الرایق راخستل شي بحر الرایق کې مشته جی د مزدورۍ په پیسې باندې چې کال تیر شي او پیسې د دومره جمع کړي وي چې تقریبا 50,000 روپۍ وی کال په تیر شي زکات په ورکوي زمونږ کم اوریدونکو چې څومره دي دوی له پکار دي چې دغه مسایل زمونږ زیات نه زیات شیر کی څوک مسایل زده کوي عمل پکې د صدقه جاریه تاسو د پره وي او تاسو د پره د عزت نشانی ده چې تاسو په ایډي کې اسلامي پروګرامونه شیر کړي وي مرګ نه بعد به دا خلک شیر کوي نو تاسو د پره د عزت نشانی ده او تاسو د پره صدقه جاریه هم د مرګ نه بعد به ثواب ملويږي چې په ایډي کې د اسلامي پروګرامونه شیر کړي او که سندره او غلط شیزونه شیر کړي نو خبر کې بتعلم د دغه سزا ملويږي نو کچا غلط شیزونه شیر کړي او ازلای کوي نو توبه وباسي نو د اسلامي پروګرامونه شیر کوه نو الله به ان شاء الله ګناه معاف محمد اصغر وی زما رزلټ روان دی دعا وظیفه را که چې غم خراش چې امتحان دی ورکړی دی اوس 2 رکعته نفل کوه د حاجات الله نه غواړه چې الله پاک ته غراوړي او چې کله امتحان ورکای نه مخکې کوم وظیفه دا غا ورته وای مفتی صاحب سنت بالوں کې اقسام کې دلال کې رښتینی دا سر وختو چې کوم سنت دي 3 قسم دي چې تا بالکل سر حلق کول شي رخیل شي او دا چې زلف پر خودل شي خو زلف کې شر دا چې د زلفان بده په مټ نه لاندې نیوي دا په خزو سره مشابهت لري ډېر غټ مليان او پیران بتا سولیدلی چې دا مټونه اخوا زلفان پرې دي نو دا جایز نه دي حیات سر تنخوا وی چې السلام علیکم مفتی صاحب تاسو څنګه چې تاسو پروګرام ته داسې انتظار کوم لکه روزه نیون کې چې روزه مخامه ته انتظار کوي سوال چې په خپل موم باندې وای فای آزاد کړی بعض نور ملګری استعمالوي او په موبایل غانې وغیرہ اورین خپل سوال لیکړه حیات سحر صاحب یعنی چې کله ته زمونږ پروګرامونه اور الله پاک فقاحت درکړي بصیرت درکړي سوالونه داسې دي چې خلکو د فائدې د پرسوال وای چې وای فای سړی کلاو کې نو شاله پکې هغه غور کړه وای فای کوډ نو بیا دې پکې غانې اوري یقینا چې ته ګناګاری قران پاک کې الله فرمایي چې ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان په ګناه کې چې سره تعاون بنه کوي نو وای فای دې چاله ورکړه پیکج دی ورک نو هغه پکې غانې معنی اوري نو یقینا ته هم سره ګناګاریږي دا ګناه جریه ده حیات سحر صاحب الله پاک تعالی په دین باندې نور پوهه نصیب کی الله تعالی
نور हम ख़ास्ता की इफ्तिखार अहमद साहब वो एक नमाजी नमाज में एक रकत में एक सूरत पढ़ता है, दूसरी रकत में इससे पिछली सूरत पढ़ लेता है। मसलन पहले सूरत नास पढ़ी फिर सूरह फलक, तो क्या इससे नमाज हो जाती? बिल्कुल कीगी। चाना चीरवी सूरत तरतीब बदल की पहरा सर इस किस्म गुनाह वर्थ निश्ता मकरू दे अगर वक्त के कसदन सुख कई कसदन सुख सूरतुल फलक कोई बिया सूरतुल नास हुई ना पहला सूरह नास हुई बिया सूरतुल फलक हुई कसदन चिकाए मकरू दे पैरा बानिदा सिदर नवशी इस गुनाह पकी निश्ता न मकरू की। मोहम्मद असगर हुई माला वजीफा राका चे जमा बीमारी खत्म शी हर किस्म स्ता बीमारी दा लाइलाज मरज दे दा चागा डॉक्टर तजे न टिकेगे 10 बीमार तवर्श निजदे द्रेजले हुआ है यो अरे हुआ है ला बअस तहूर इंशाअल्लाह वो पेरे हुआ है अस्सलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम यशफिया दा बीमार ब पवरज के दनना दनना अल्लाह पाक रोह जोड़ की औ का द ता मर्ग रजीन मर्ग ने नशे बच कोला नूरा अल्लाह खाम खदला शिफा वर की अल्लाह ताला शिफा कामिला जिला दर गवई दा बशीर खान चे मीज़ान बैंक के सरमाया मीज़ान बैंक चे कम दे आगा इस्लामी फतवे जान सर इस्तेमाली हुकार गैर इस्लामी के पेशावर की सुमर मीज़ान बैंक ते दा गैर इस्लामी तरीके रवान दे सूदी निज़ाम दे पके। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब शाही मोहम्मद ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब माता लग अखपल नंबर हुआ है शाही मोहम्मद ये मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब माता अखपल नंबर हुआ है ता तब वो इंशाअल्लाह। फजल हुसैन सी अजान के ज़बर ज़ेर बदल शिनुल अजान कीगी खा कि पूरा मना नहीं बदल शे गौस व अब्दाल और दलक़े ज़िम्मेदार गर्जवल दा शरीयत परना की हैसियत लरी शरीयत की हैसियत न लरी इमाम पर सिफत वाले शिना इमाम पर सिफत वाले पैदा शो कम जगह उमर वाला जिक्र पकिस्ता وفي التبيين وغيره وبنت 11 سنة مشتهات في قولهم جميعا بس دغه عبارت سي سينو عليه الفتوى بس ده سي ده غواړي اول ورته ولي کنه اردو کې دا طریقہ درځي د فتوا چل در فتوا چل درځي کنه کومه یو فتوا ولا کنه اردو کې ورته ولي کنه یو مې صبر وکړه چې څه سوالونو جوابونه وکړو. سوا زر سوالونه ووایه. سلام کړی وعلیکم السلام جمشید شاه چا سلامونه راغلي الله پاک ته حسابونه قبول کی چا چې دعا درخواست کړي الله پاک ته زړه مرادونه پورا کی جس عورت کی شوہر فوت ہو جائے اس کو گھر سے باہر جانے کی بارے میں کچھ وضاحت فرمائے. علی اکبر صاحب یہ چې کم خزه خوان مړ کور نه بهر نه وځي ښا او زیب زینت پم نه کوي کور نه بهر بنه وځي البته کا ډیره بیمار شي ډاکټر طبيعت له شي د ورځه نور د شتله ابو امام محمد ادریس مظهری وای چې شیرانی بابا عقاید درستی کنه خون خو نشته ځکه چې اسرائیل طرف ته ما اعلان کړی عقاید خو به درست وي عقاید بل خبره ده خو معاملات درست نه دي ښه دا علاقې ذمہدار مفتی صاحب ز امداد الله هنګوت تو راوړی نه تاسو پروګرام ګورم زما یو سوال فوټبال گیم برا کې بعض خلک وایي چې فوټبال اصحاب کرامو پسرونو مخ کې شوی نه غلطه خبره فوټبال گیم کول شي کرکټ کول شي خو چې مفاسد پکې نه وي مفاسد پکې وي نو بیا دا گیمونه نشي کولای نور دا خبره غلطه ده چې خلکو به صحابه کرام پسرونو فوټبال نعوذ بالله. افتخار خان وایي دعا درخواست افتخار صاحب الله پاک خپل وطن ته سنه مغانم راول مفتی صاحب په ډېر احترام چې د مروجه جمهوریت کفر دی کنه د سویلای پاکستان کې مروجه جمهوریت چې دا کفر نه دی بلکې په اسلامي طریقې باندې 1973 عین کې دا پیسې د چې کم دی ماده پکې د کفر وا جمهوریت کې هغه مادات علماء کرام او باسله ها په دې باندې زمونږ ویډیو شته په یوټیوب باندې هم کتل شي یوټیوب باندې مفتی غلام فرید حقانی په نوم هغه جواب چا نه دی کړی جمهوریت کفر نه دی هغه باندې ما دلایل ویل چې جواب نه دی کړی البته چې جمهوریت څوک مخالفین دي تعصب د وجه نه صرف کنځلې کړي خو جواب نه دی کړی ها. شیر محمد وی بچای می بیمار دی الله پاک ته شفا ورکی وی دعا وظیفه را توخه په وخت کې ورته وای چې اعوذک بکلمات الله التامه من كل شیطان وهامه ومن كل عین واذان ورته وخت کې وک الله به ان شاء الله شفا ورک. مفتی صاحب 3 سال عمر دی زما وختي وختم سپین دی وظیفه را توخه
وخت سپینیږي یا غورځيږي هغه لپاره ما وظیفه خودلې ده کنه په تیلو باندې هغه وایه په تیلو باندې کوه ان شاء الله الله به روغ ټیک کړي. ښځې له عدالت یو طرف فیصله کوي چې خاوند نه ښځي چې کله خاوند نه ښځر شوی ښځې ته یو طرف ته فیصله وشي دا طلاق نه کیږي. ښه دې ته طلاق نه شي ویل دا ښځه طلاق نه ده. سوچونو دپاره وظیفه وښیه چاته سوچونه ورځي یا پریشانۍ ورځي یا چې د چا ټینشن وي سټریس وي ټینشن وي د ټولو دپاره یا چا بلډ پریشر وي دې دپاره بهترینه وظیفه دا ده چې مخام نه پس دې وایي چې یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو 41 دفعه دې وایي ټینشن او بلډ پریشر به ختم شي او د پریشانۍ او د سوچونه وسوسې به هم ختم شي. دې سره سره د داسې کوي چې لمونځ ته د ودرېږي نو 3 وارې د داسې وایي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. یو طرف ته دې چوف کوي بل طرف ته ځان باندې چوف کوي د وسوسې او پریشانۍ به ختم شي. آپ نے کہا کہ جمہوریت محض طرز انتخاب ہے مطلقاً کفر نہیں ہے. میرا سوال دومره اوږد سوال خو موږ نشو پړولی چې میرا سوال یہ ہے سوال مال ډېر اوږد دی. ښه زه وایم جزاک الله. مفتي محترم د محمد سعد کوهاټ نه دې ملګري وایي چې زما یو پلاټ دی او هغه خرڅېږي نه تاسو راځو هفتې نه کال کوم خو ماته نه میلاویږي څه وظیفه راته وښیي چې او داس کې اوسه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي دا وایه او پلاټ متعلق هم دعا کوه الله پاک په ډېر زر خرڅ کړي انشاء الله. جزاک الله. مفتي محترم د فضل مولا پېښور نه دې ملګري تپوس کوي چې امام مونځ کې غلط شي او هغه خپله غلطي نه مني موږ ته پته ولګي چې دا غلط شوی دی نو آیا د چا خبره ټیک ده زمونږ مونځ بیا ادا به کوو که نه؟ امام چې کومه خبره کوي امام خبرې ته به توجه کوي په هغې باندې به عمل کوي چې امام په یقین سره وایي چې ما لمونځ صحیح کړی او که امام ته یاد نه وي بیا مقتدیانو ته او که ټولو ته یاد نه وي د سر نه اعاده د لمانځه وکړي. خالد سیفي وایي چې ښځې ته چې طلاق ورکړي بیا سخر ورسره نکاح کولی شي نه قطعا نشي کولی چې یو ځلې خلوت وشي که نه زوی د ورسره خلوت وکړي پلار هغې ښځې سره بیا نکاح نشي کولی. امام به ثنا وایي اسد خان صاحب بالکل امام به ثنا وایي مقتدی به هم ثنا وایي. منظور مهمن وایي چې مفتی صاحب میرے پہ آیت اس میں برکت نہیں ہوتی وظیفہ برکت ته پر موږ وظیف ذکر کړي دي اپنا سورت فاتحه نه قرات ځای نسی او که نه قرات بیل حکم دی سورت فاتحه بیل حکم دی. ښه قرات او سورت فاتحه دواړه سره ضم کول دا واجب دی. سلام که یو کس چاته پیسې ورکړي زما پیسو باندې کار کوه هغه کس پیسو باندې چې جواب مونږ درکړو. مطالعه ده پر ښه کتابونه راته وښایه محمد خالد صاحب یا که ته امي یې ته مطالعه ده پر ښه کتابونه کتل غواړې نو حیات الصحابه پړه 3 جلدونه کې ده حیات الصحابه ستا زندگی به ورسره الله بدله کړي خو دې سره بهشتي زور والا بهشتي زور په پښتو کې ورته څه ویلی شي دا جنت کلی بهشتي زور دا والا دې کې مسایل دي لږ لږ دا ګوره او حیات الصحابه دا هم ګوره دې سره به ستا زندګي انشاءالله به په اردو کې دی پښتو کې به هم حیات الصحابه وي انشاءالله. افتخار وایي چې قرآن په یو صورت باندې همیشه لمونځ کېږي او همیشه لمونځ په کېږي خو دا مکروه دی بیل بیل صورتونه وایه. فوجي کټ کیسه جایز نه دی ښه دا مکروه دی چې سر فوجي کټ نیم کټ کې او نیم پرې دی دا فوجي کټ چې کم دی دا جایز نه دی. حسین الله وایي چې د ګناهونو نه د نجات څه طریقه وښایه. سورة الاخلاص چې دا قل هو الله احد سهار او ماښام لمونځ نه پس لس پرې وایه لمونځ ما پرېږده نو ګناهونه نه به د الله پاک مانې کې انشاءالله. تور لباس اچولی شي مفتی صاحب امیر قلندر وایي بالکل یې اچولی شي تور لباس خو هغه وخت کې چې روافظ جلوسونه کوي په محرم کې په هغه وخت کې ما اچوه تور لباس چې د روافظ چې کم دي ځانونه وهي تور لباس یې اچولي ته یې ما اچوه دوی شعار ګرځېدلی دی. السلام علیکم مفتی صاحب زما یو سوال دی که یو سړی په تنها باندې ټول کال کار وکړي یعنی جنوري فروری تر اخره پورې دا څنګه زکات ورکوي چې تنخواه واخیسته په یوه تنخواه باندې مثلا د صاحب نصاب نه ګرځي 2 تنخوې واخیستې او جمع یې کړې 50,000 روپۍ د سره جمع شوې دغه ورځې نه دا صاحب نصاب وګرځه دغه ورځې نه چې کال پوره شي او پیسې ورسره 50,000 نه نوره زیاتې شوې کمې نه شوې نو کال پې تیر شي نو دی به زکات د ټولو پیسو ورکوي. اسد رحمان وایي چې بعض خلک د ختم نبوت شوق اختلاف کوي چې ضرورت یې نشته صحیح دی اختلاف نه دی پکار.
لیلۃ القدر ذکر په قرآن کې شته، سهار نه تر ماښام تر سهاره څنګه به منوي، عبادت په پکې کوي کنه، ګناه نه بزان پکې بچ کوي. فرمان وی دوبۍ کې ټوله شپه خوبونه ګورم، آیت الکرسی وایه 3 وارې په ځان باندې. دا بیمار دی حمید صاحب، الله دې روغ صحت درکړي. مفتی صاحب د بېنظیر انکم سپورټ پیسې اخیستل څنګه دي؟ جایز دي، غریبانو دپاره، مالدارو دپاره جایز نه دي. حلق و قصر جایز دی، حلق جایز دی او قصر چې کم دی داسې جایز دی چې ټول ویښته به یو شی وي، ښه کټ کوي، داسې نه چې یو ځای نه والې فوج یې کټ په نه کوي. قصر هم جایز دی. زر ووایه دا زر ووایه زر ووایه. جزاک الله. مفتي صاحب محترم، دا خالد کوهاټ نه ملګری تپوس کوي چې سړي نه منځونه قضا وي، د هغې تعداد معلوم نه وي، آیا د دې آداب به داسې کوي چې یو اندازه و مقرره کړي چې مثلا مانه 2 کالو یا 3 کالو منځونه قضا شي، هر لمونځ سره به یو 2 2 3 3 لمونځ کوي. زر ووایه. جزاک الله. مفتي صاحب محترم، دا بل ملګری وایي چې موږ نه مساجد لرې دی، دا سعودي عرب کې دی، او آیا موږ خپله دایره کې لمونځ کولی جی خپله دایره کې تاسو جمع کولی شئ. او جی دا بل ملګری وایي چې انبیاء کرامو کومې دعاګانې دي، آیا دې تعداد شته دی چې څومره تعداد ویل پکار؟ انبیاء کرامو چې کومې دعاګانې ذکر دي په قرآن پاک کې کم از کم 3 ځله یې وایه. هره دعا چې 3 وارې وایه، د بخاري شریف کې حدیث دی چې دعا 3 وارې وایه نو دا قبولیت ته نږدې وي. بیا 3 وارې وایه، زیاته یې ویلی شي خو 3 واره کم از کم وایه. هره دعا 3 واره ویل پکار، دا بخاري شریف کې دا حدیث ثابت. جزاک الله. مفتي صاحب محترم، دا خوراکي د پابون هغې تاسو هغه کړی وه، ټلیفون یې کړی وه، نو وایي چې تاسو هغه اواز اوچت کړو، زموږ هغه مرکې چې کوم دی هغه ازاده شوه جیل نه. اوس موږ سهارونه چې کوم ظلم کوي، زیاتې را سره کوي. زما د خور جیداد دی، ورور مې ترې غواړي چې دا ماته پرېږده، هغه د د خاوند جیداد دی، زما د خور د خاوند، او دې راته وایي چې دا موږ ته پرېږدي او ظلم زیاتې پرې کوي. دا یوه زنانه وه، هغې نمبر موږ په پروګرام کې نشر کړه، ویل چې زما مور چې دا ورونو بنده کړې ده، قید کړې ده جیداد. موږ بیا نمبر ورکړو، نو خلکو کوشش ورسره وکړه، آزاده شوه. شکر دی الله پاک آزاده کړه. اوس د جایداد ستاسو مسله ده، نو دوی له پکار دي، زمنو له دی ورونه له پکار دي چې په شریعت باندې هلته نږدې مفتي صاحب ستاسو فیصله وي. زمونږ اواز که رسي، دا پابو والا زنانه ده او نمبر یې په تیر پروګرام کې مونږ نشر کړی و، نو که دلته مفتیان صاحبان وي او امامان وي د جوماتونو، د دوی مسله د حل کړي. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. دا ډېر وایه، الله پاک دې مسله حل کړي. ارتغرل دا ډرامې دپاره مونږ یوټیوب باندې ویډیو شته، وایه خان سید وایي د اصحاب تصرف خلق وضاحت وکړه. اصحاب تصرف خلق هسې ډوک بوک دی، ډک وسلې دي. که ستاسو مقصد د اصحاب تصرف نه داسې وي چې دا ما فوق الاسباب امداد کوي، دا ډک وسلې دي، شرکي و بدعي کوي، د دې نه ځان ساته. د غوا مطلب دا دی تصوف او د پیرای مریدای تزکیه نفس، چې نفس ته ګناه نه پاک شي، بس دغه مقصد دی. دا نور فضول خبرې پکې مه کوه خدای خوا چې ما فوق الاسباب ما ولیدو، ما لاس میلاو کړو، ما روح ولید. دا فضول خبرې، دا تصوف سره تعلق نه لري، دا د بدعاتو سره شرکیاتو سره تعلق لري. البته تصوف ډېر ښکلی کار دی، تزکیه نفس دپاره کېږي، دا مقصد دی، دا په ذهن کې واچوه. اسلامي بانکونه نشته دغه چې مونږ مساوي چې اسلامي بانکونه نشته په پاکستان کې. زه وایه جزاک الله. مفتي صاحب محترم، دا سعودي عرب نه خان بدر ملګری تپوس کوي چې موږ سعودي عرب کې یو، دلته کې مونږ چې کوي که کم سے کم په باندې 1 بجه باندې کېږي، هغې نه ګنټه نیمه ګنټه مخکې اذان وشي او بیا امام راشي، هغه مؤذن او د خطبې والا اذان وایي. نو یا د دې اذان نه مخکې او د اول اذان نه بعد دې دوران کې خلک لمونځ کوي، سنت کوي، یا د دې څه کېږي؟ سنت کېږي. شفیق مروت وایي چې سجده قرآن تلاوت، سجده تلاوت طریقه دا ده چې زړه کې وایي سجده تلاوت کوم، الله اکبر ووایه، 3 وارې سبحان ربي الاعلی ووایه، الله اکبر سره راپاسه، بس دا وشو. او جی دې بل ملګری تپوس قرضې دپاره وظیفه غواړي فضل نیاز صاحب، اللهم اکفني بحلالک عن حرامک واغنني بفضلک عمن سواک، 3 وارې لمونځ نه پس وایه. شاباس. او جی دې ملګری بل تپوس کوي چې موږ دلته تبلیغ والا راځي، نو موږ ته دعوت راکوي، موږ دلته کې چې کوم سروزه یا چلې یا څلور میاشتو تللی شو که نه، موږ په سفر کې یو د مزدوري کوو. تاسو تللی شئ، خو چې تاسو مزدورۍ ته تللی، دا تاسو دپاره دغه هم تبلیغ د خپله مزدوري کوئ. قرة العین وایي چې یو سړی د دکان کې کار کوي، لمانځه اجازت ورته نه ورکوي، دې دکان کې کار مه کوه، بل دکان کې کار کوه، الله به رزق درکوي. السلام علیکم. یو سړی په لمانځه کې یرکب معنا په ځای یرکم معنا و جایز دي،
يرکب معنا پس يرکم معنا وي دا جاذبې دغه په میم کې وکړي لمونځ پکې کېږي ښه. جزاک الله. مفتي صاحب محترم دا میاواري نظمت الله ملګری تاسو کوي چې نکاح ته پر ورځ مقرره سه بهتره ورځ کومه یو ده چې دی باندې نکاح ثواب زیات یا څه شي ده پر نکاح د پر ورځ نه ده مقرره چې څومره زر یو کې ثواب دی پکې څومره زر یې کول په کم وخت کې شي کولی شي. البته نکاح په جماعت کې کول بهتر دی. جزاک الله. مفتي صاحب دا انعام الله ملګری تاسو کوي د لکی مروت نه دفتر کې په جمع سره لمونځ کولی شي خالد خان صاحب. ښه زما د سترګو بیماری ده په هغې څه پرده غوښه راوښتې ده نو ما ته څه وظیفه وکړئ چې هغه وظیفه دغه پرده هغه آیات چې دی که نه لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد درې ورې په سترګو راکاږ. جی جزاک الله. بنونه د عبید الله ملګری تاسو کوي چې مونږه پلاټ اغستلو بیا باندې خرڅولو تجارت لپاره ولی جان وایي چې داسې ځای کې چې سنیانو نه علاوه بل جماعت دی سنیانو نه علاوه شیعګانو جماعت یې پسې خو لمونځ نه کي سنیانو کې چې کمې فرقې دي ټولو پسې لمونځ کېږي. وایه یا بنونه عبید الله ملګری تاسو کوي چې مونږه پلاټ اغستلو خرڅولو باندې تجارت لپاره بیا څه وخت کې پلاټ مونږ باندې اوس پاتې دی شارټ شوی دی نو آیا دې څو کلونه دی کې تیر شو کال نو آیا د دې کال زکات په مونږ څنګه ورکوو؟ څو کلونه زکات چې تیر شوی دی هغه زوړ کلونو حساب وکړي زکات ورکړي. معصورات دعاګانو کې ضمایر چې کم دي په کې تغیر کولی شي بالکل یې کولی شي. اوس مثلا بل څوک چې دمای دعا هغه دپاره غواړي نو هغې دپاره چې کومه صیغه په قرآن پاک کې استعمال شوې که نه اعیذها بک څنګه هغه سوره مریم کې چې په مریم علیه السلام په باره کې اعیذها ها صیغه استعمال شوې په ضمایرو کې نو ته چې اوس جینۍ دمای نو خامخا به اعیذ کې وایې چې الګ دمای اعیذ کا به وایې ځان دمای اعوذ به وایې د ضمایرو تغیر راوستلی شي پکې. قرۃ العین وی قرآن مجید تلاوت په زړه کې کوي ثواب میلویږي بالکل په میلویږي. سوال دی چې دا مولانا امیر قلندر صاحب دی چې کنه کرک نه تاسو کې چې تور لباس استعمالول یا تور لباس جواب مونږ درکړ چې کله د شیعاګانو محرم په دې وخت کې ما استعمال نور استعمالول شي. الله پاک ته زمونږ وروڼه او خویندې چې په بار ملکونو کې د الله خپل ته خپل وطن ته سلیم او غنیم راولي. مسافر چې مونږ ملک کې دي یا په کم ځای کې دي الله پاک ته دنیا آخرت ښایسته کړي. الله چا کاروبار دا کاروبار کې برکت واچي کاروبار یې نشته کاروبار یې نصیب. څومره بیماران دي شفا کامله عاجله ورکړي. یا الله چې څوک څومره بېروزګاره دي هغه روزګار نصیب کړي. یا الله چې چا کور کې څه پریشانۍ دي ته په خبردار ټولې پریشانۍ ختمې کړي. او یا الله چې څوک بار ملکونو کې د خپل وطن ته سلیم او غنیم راولي. او یا الله څوک چې علما کرام دي طلبا کرام دي مدرسو کې دي یا الله تصوف ملګري دي تبلیغ ولا ملګري جهاد ملګري ټولو یا الله امداد او نصرت فرمي. هر قسم شرورونه مسلمانان په امان کې چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه نصیب چا اولاد نشته نارینه اولاد دي نصیب معذوره چې څومره دي معذورتیا ختمه کړي. یا الله چې څومره غریبانان دي قرضدار وي قرض زینا نجات ورکړي. یا الله زموږ ملک اسلامي نظام نافذ او دایم کړي. وصلی الله تعالی علی خیر.